من خويندې لوریانې واده کړي دي که نه دي د سره تپوس نه کوو که څومره مالداره خلکو کې دي لور واده کړې ده حاجي صاحب د الله په ذات مې دې قسم وي د هغه په مالدارۍ څه کوي دا لور دي ګیټ ګیټ ته ګوري کله به مې پلار راځي کله به مې رور راځي زما محترمو من او تاسو وی کبھی کبھی آیا کرو تاکہ محبت بڑھ جائیں کله نا کله د دې لور خور تپوس کوا نو زما محترمو بیا به د زوم په کور کې ستا لور قدرمند وي عزتمند به وي چې بس واده کړې ده اوبو راوړلې ده چا ورسره څه وکړل خوشحاله ده خفه ده محمد رسول الله د خپلې لور کره راځي تپوس کوي او زما محترمو بیبي فاطمه هغه نیازبین بابا جان د منځ نه لاړو او په زار او قطار سره جاړي صحابو ته وی صحابو زړونه مې یخ شو زما په بابا جان هم خاورې واړولې زړونه مې یخ شو محمد رسول الله یوړو قبر کې کېښوستو د پاسې پې تیږې کېښوستې هغې د پاسې ډېرې خاورې راواچو زما محترمو صحابه دومره جاړي مسجد کې یو ځای کې خفه ناستي څوک په زار او قطار سره جاړي عمر فاروق توره راویستې ده دا خبره ذهن نه مني ذهن نه تسلیموي چې د چا د وجې نه موږ د جهالت نه علم طرف ته راغو رڼا طرف ته راغو هغه حسینه چهره د دنیا نه لاړه دا نشي کېدی که چا وویلې چې محمد رسول الله وفات شوی دی په دې توره به د بدن نه سر جدا کړم دا اواز لګئ ابوبکر صدیق راغی د محمد رسول الله د چهرې نه پلو لرې کو تندې ښکل کو یا رسول الله موږ خو د یتیمانان پرېښو یا رسول الله تا موږ چاته پرېښو زما محترمو د برداشت نه کار اخلي واپس مسجد ته راغی مسجد کې دا غوغا ده زما محترمو شور دی زه صحابه ګونګ سونګ د ډېر غم د لاسه ناست دي ابوبکر صدیق هلته نه اواز کوي اجلس یا عمر ای عمره کښېنه هغه منونکي خلکو ځای په ځای کېناستو ابوبکر صدیق راغی په منبر باندې تشریف فرما شو د الله حمد و ثنا نه بعد څه فرمایي من کان یعبد محمدا فقد مات چا چې به د محمد رسول الله عبادت او بندگی کوله هغې دې پوه شي چې محمد رسول الله د الله بنده و د الله رسول و امون کې نشته وفات شوی دی ومن کان یعبد الله فانه حی لا یموت چا چې به د الله عبادت او بندگی کوله الله ژوندی دی او د الله دپاره مرګ نشته دی الله ژوندی دی نو په دې سره د صحابو لږ کنټرول راغی